بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو څرنګه یې؟ امید لرم الله نه خبره خوشاله یې. کتونکو، نن دا ویډیو ډیره زیاته اهم ده ولې چې د اکنی په باره کې ده. اکنی ډیره اهم مسله ده که دا خو هڅې خو هر چاته کیدی سي، خو زیات تر د 12 کالو نه واخله د 30 کالو په منځ کې دغه مسله ډیره زیاته وي. دغه اکنی د لاسه ډېرې مسلې جوړېږي بنده ته. د دغې اکنی څخه د ګرانټۍ سره به تاسو انشاءالله نجات واخلئ. او دغه چې کله تاسو موږ په ویډیو کې څنګه طریقه تاسو ته وښیو، که تاسو اکنی لرئ تاسو په دغې عمل وکئ. زه تاسو ته شرطیه وایم تاسو اکنی به صحیح شي. تاسو له پکار هم ډېر کم اجزا دي په دې کې د قدرت ډېره خاص تحفه نیم د قدرت ډیره بهترینه تحفه ده. اسې خو الله ډیر بنده نواز کړی دی د قدرتي اشیا سره. د هغې مقابله د انسان رخ شوی څیزونه نشي کولی یو کله هم. خو نیم داسې شی دی چې دا بیخي د انسان دپاره کرامت دی. دا د رخت پوره ډیره غټه تحفه ده د قدرت د طرفه انسان ته. تاسو له پکار دی نیم. دویم، تاسو له پکار دی ملتانی میټي. دا تاسو کوم هم په انسان نه اخیستی شئ. دا دواړه اجزا تاسو ورته وایئ که نیم پتې تاسو ته خشک میلاوي نه شي، مطلب وچ نه وي، نو تاسو ځان ته په کور کې ووینځئ، وچ یې کړئ. او دې کې ملتانی میټي پاوډر پاوډر تاسو پنسار ته ووایئ هم تاسو له به پاوډر جوړ کړي، که نه که ثابت یې درکړلې تاسو ته په کور کې وړه کړئ په ګرینډر کې. کتونکو، د دغه اکنی ټریټ کولو دپاره تاسو ته دوه خبرې دي. یوه ده د هفته حفاظت، مطلب هغه ویکلی روټین ورته موږ وایو، تاسو به په هفته کې یو ځل هغه کوئ. بل دی د روزانه په بنیاد چې کوم تاسو مخ ته صفایي پکار ده، هغې په باره کې به موږ خبره کوو، تاسو به هغه څنګه کوئ. د روزانه چې کوم د مخ صفایي ده هغه به تاسو ضروري خیال کوئ. هېڅ چېرته به هم په مخ باندې چې میک اپ یې ودنه سئ. په میک اپ کې بیده کېدل داسې دي د ځان سره دښمني ده، د خپلې جلد سره. د چهره دپاره د میک اپ کې څوک هم بیده سي، دا ورته ډېر خطرناکه دي د مخ د جلد لپاره. خاص کر ستاسو کله هم چې اکنی والا جلد، هغې دپاره خصوصي حفاظت پکار دی. نو هره ورځ تقریبا 2 ځله مخ تاسو په کم هم تاسو په مخ صابون خرازي د اکنی دپاره خاص جوړ سوی، تاسو په هغې د شپې خو خصوصي مخ وینځئ پې، ولې چې ټوله ورځ هغه ګرد و غبار یې په چهره یا اویل وي چې هغه ترې صفا سي، په ګرمو اوبو به تاسو په نیم ګرم اوبو مخ ووینځئ. کتونکو، د کم هم اکنی څوک لري په مخ دانې، هغو له پکار دی هغو په تړمو اوبو مخ ووینځي. دې سره د مخه څه جراثیم وځي، د هغې کله په چهره باندې هلکه پیپ یا کله هم په سینه یې هغه ترې وځي د ګرمو اوبو نیم ګرم اوبو سره چې زیاتې ګرمې نه یې. نو د زیات دا وینځل د مخ د شپې ځکه ښه دی چې بیا مخ د شپې صفایي. تاسو له پکار دی د نیم پتې تاسو چې کوم اخیستې یې هغه به واخلئ، یو موټی ډک. هغې دپاره به تاسو وایشوئ 1 نیم ګلاس اوبه، ساده اوبه وایشوئ. هغه چې کله جوس وایشېږي تاسو په هغې کې هغه نیم پتې واچوئ، دومره یې ووایشوئ چې هغه پتې پستې سي، رنګ کلر ترې پوره راسي په هغې اوبو کې. بیا تاسو هغه اوبه کېږدئ چې سړی سي. کله چې دا اوبه سړی سي یا مطلب په عام ټمپریچر راسي، هغې نه بعد دا تاسو چان کئ. دغه چان کړې اوبه تاسو ځان ته محفوظ کئ. یو بوتل که لرئ یا سپری بوتل یې ارکې ګلاب تاسو مخکینی اکثر یې په کور کې تاسو هغه ووینځئ. دا اوبه چې کله یخې سوي تاسو یې کېږدئ په هغې بوتل کې چنکړې کېږدئ. دا بوتل د سپری بوتل که لرئ په سپری بوتل کې واچوئ، که نه نو بیا عامه بوتل کې واچوئ. د یو صفا کاټن مطلب رویي مالوچ واخلئ، هغې باندې په چهره به تاسو دا لګوئ. کله هم چې په نیم ګرم اوبو مخ ووینځئ، د هغې سبب دا چې کوم ستاسو ټونر تیار سوی دی د دانو دپاره تاسو به دا لګوئ په چهره. خو تاسو دا هم وګورئ کله چې تاسو ته پته یې موږ به بس مخ ووینځو، نو د هغې څه 10 منټه مخکې یا بیخي تاسو په فریج کې کیدئ دا ټونر، نو تاسو ته دا یخ
نور هم فایده زیاته سي. نو هر ورځ چې کوم د مخ حفاظت د دانو د لپاره په هغې کې دا اول سټیپ دی چې د نیم ګرم اوبو کله ووینځئ. دا ټونر به تاسو په مخ سپری کوئ، خو احتیاط سره چې ستاسو په سترګو کې لاړ نه سي. کله هم چې سپری کوئ تاسو سترګې پټې کړئ، سترګې په ټیشو صفا کړئ، د هغې سبا سترګې کولاوې کړئ چې دا نیم دا اوبه ستاسو په سترګو کې نه ځي. دا اوله سټیپ مکمله سو. دا د ستاسو د روزانه په بنیاد د مخ صفایي د دانو دپاره. نو دغه که تاسو د ورځې 2 ځله وکئ، کله چې یا غرمه ټایم یا د ناشتې نه بعد، نو دا به ډیره ښه فایده درکړي. نوره د مخ دانې به یو ځره ختمې سي، مطلب هغه فایده به تاسو ته زر میلاوه سي. د دغې ثبات راځي هغه حفاظت د دانو د لرې کېدو دپاره د مخ چې کم تاسو به هفته کې 3 ځله کوئ. که ستاسو په مخ چېرته ډېرې دانې یې، بیا به تاسو د ملتاني مټي دا پیسټ اوس چې به موږ کومه طریقه ښیو، دا به په هفته کې 3 ځله لګوئ. هغه چېرته بیا نری هسې اکنی مطلب نری دانې یې، نو بیا تاسو دا په هفته کې 1 نه 2 ځل هم پوره دی. ملتاني میتي تاسو واخلئ 2 چمچې وړئ کې، دا هغې کې تاسو واچوئ. دا کم هم تاسو هغه چې ټونر رخ کړی دی د نیم د پتوس د اوبو سه، هغه اوبه چې ویشولې وي هغه سپری، د هغې سه 2 چمچه اوبه واخلئ، هغې پیسټ دې جوړ کړئ. دا به ستاسو د دانو دپاره یو ماسک تیار سي. دغه ماسک تاسو کله مخ صفا کوئ په نیم ګرم اوبو یې وینځئ، هغې سه بعد تاسو دا په چهره ولګوئ. دغه ماسک به تاسو 15 نه 20 منټ په چهره باندې لګوئ. اخکې اوبو سره رخ سوی دی، دا ضروري دی چې تاسو د نیم په اوبو کې جوړ کړئ. کله ستاسو سره د نیم دا اوبه خلاصې سي، تاسو بیا په ساده اوبو کې هم جوړولی سئ، خو هسې دا د نو دپاره په دغې نیم په اوبو کې ډېره شادي فایده درکوي. تاسو دغه چهره باندې ولګوئ. 15 نه 20 منټ بعد تاسو په چهره بیا دوباره په نیم ګرم اوبو ووینځئ، او دې ځل تاسو بیا په چهره باندې هغه نیم سپری وکئ. دا شو ستاسو هر هفتې هغې حفاظت کم چې تاسو لکول د زیات دانو دپاره 3 ځله. که مخ باندې دانې کمې یې هسې معمولي اکنی، نو 1 ځل هفته کې. نیم د دانو دشمن دی. تاسو چې کله هم دا طریقه ازماوه کوئ په هفته کې 1 ځل یا 3 ځله کله زیاتې دانې، نو دا تاسو ته په خپله اندازه وسي. ملتاني میټي دا پیسټ چې دی دا د مخ نه د کم هم ټوکسینز مطلب زهریله مواد کم هم په چهره راځي د دانو ساده کم خویندې نه پیژنې، زه ورته وایم دانې چې دی دا د مخ ګندګۍ څه کېږي، او په مخ نور هم دا بیکټیریا مطلب جراثیم څه دا په چهره موجود دي د دانو په جلد، نو دا ټول ځان ته راکاږي، او کله تاسو مخ ووینځئ دا ستاسو نه لاړ سي. نو دا ملتاني میټي دا ډېره ښه دی د دانو دپاره. نیم دا د جړه څه مخ صفا کوي، مطلب د مخ نه مسامون څه جراثیم د کم ګندګي چې دانې دوباره پیدا کوي یا دانې زیاتوي دا یې ختم کړي. د هغې سره سره د دغې ماسک د لګولو نه مخکې که تاسو سټیم واخلئ، مطلب یې اوبه وویسوئ، هغې څه باب واخلئ په چهره باندې. کله هم چې یا د چا زکام سي، هغه چې عام باب اخلي، ساده اوبه 1-2 ګیلاسه ویسوئ، 1-2 بالش په فاصلې سره باب واخلئ، د 3 منټو نه 2 منټو نه 3 ډېره دي. نو دا باب ډېره دا هغه ملتاني چې کوم تاسو لګوئ یا د نیم دا اوبه دا د هغې له مطلب یو ځای جوړ کړي چې دا په اشیان چې کوم تاسو استعمالوئ په مخ کې ښه جذب سي. کله دا اسیان په مخ کې ډېره څه ابزورب سي، مطلب د دننه پورې د مخ مسامونه کې لاړ سي، نو دا بیا اثر زیاته کوي، زر کوي، نو ستاسو مخ د دانو څخه زر خلاص سي. تاسو به فرق وګورئ د ګارنټۍ سره. زه تاسو ته وایم تاسو کله په دې طریقو باندې دغه شان عمل وکئ، یقینا به تاسو د دانو نه نجات واخلئ.
د پوره یو ویډیو دا خلاصه تاسو ته بیا راویم چې دغه د تاسو د روزانه د مخ صفایي پکار ده. په هغې ټونر چې کوم رخ سوی د نیم د اوبو ده دغې ته مخ باندې سپری کوئ. په هفته کې د نیم د کم ټونر رخ سوی دی هغې د ماسک لګول نه بعد په مخ سپری کوئ او سټیم مخلی مطلب باب او یو ښه جلد ترلاسه کوئ. زموږ چینل نوی دی، موږ ډېره کیدای شي موږ له سمه ناراضي ویډیو جوړول. تاسو ته سجیشن موږ ته راکولی شئ. زموږ چینل لایک شیر سبسکرایب کړئ. الله پامان.